د نړۍ یو شمېر رسنو لیکلي چې هندوستان اوس هیڅکله هغه پخوانی مل نه دی پاتې د کوم چې معیشت ښه و، دفاع او جمهوریت یې مضبوطو او نه به مخکې د 2014 کال وروستو د نریندر مودي د حکومت د شروع کېدو دور په سیر پاتې شي. د مای په 9 نیټه د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د اعتماد نه ډک غوښتلې غبرګون ورکړو او د هند په پرمختللې جنگي رافیل الوتکې چې ډېرې جدیدې وي خو ملبه یې کړې. نن په دې موضوع د ډان ورځپاڼې یو تفصیلي آرټیکل چاپ کړی دی او وایي چې دا شخړه هند ځکه پیل کړه چې هغوی فکر کو چې پاکستان به د سیاسي او ټولنیز تقسیم له امله غبرګون نشي ښودلی. خو د مای د 9 نیټې وروستو د هند غږ په لاندې لاړو او په 10 مای د پاکستان د میزایلونو بریدونو هغوی ته سخت تاوان ورساو. دا هغه شپې وي چې هند ته څرګنده شوه چې دا جګړه لکه څنګه چې پلان شوې وه هغسې روانه نه ده. په دغه لانجه کې تر ټولو حیرانونکې شپه د مای د 8 او 9 ترمنځ وه چې د هند رسنو مسلسل جعلي خبرونه خورول، ویل یې چې پاکستان سقوط کړي، پوځ تسلیم شوي او ښارونه د هند په کنټرول کې دي، سره له دې چې پاکستاني وګړو د عادي ژوند ویډیوګانې خورولې. خو د هند رسنۍ لا هم په دروغ ولاړې وې. هغه فکر کو چې د پاکستان داخلي ستونزو له وجې به موږ ته څه مزاحمت رامنځته نشي، خو برعکس د هېواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز غړي سره یو شول او د پوځ تر شا ودرېدل چې دا د هند لپاره لویه ناکامي وه. د پاکستان غبرګون نه یوازې نظامي و بلکې د ولس غمخوږي هم ورسره مل وه. حتی چې کومو کسانو به د مخکې د پوځ په ضد خبرې کولې یا یې سیاسي مخالفت لرلو، دغه وخت کې خو خپل غږ کم کړو او د جګړې په ضد خبرې شروع کړې. خو دا هم روښانه ده چې پاکستان جګړه نه وه پیل کړې بلکې دا هند وه چې تل یې د پاکستان د ټوټې کولو خوبونه لیدلي دي. له همدغه امله هندوستان پوزه راښکله او د امن زارې شروع کړلې. په پای کې ډان اخبار لیکي چې د هند ډېرې شنونکې رسنۍ د احساساتو ښکار شوي وي. هغوی د حقیقت په ځای د خیالاتو په نړۍ کې ژوند کو او خپل ولس ته ناسم تصویرونه وړاندې کړي وو. اوس دا هر څه هند ته دا پیغام ورکوي چې پاکستان نه یوازې لا هم په ځای دی بلکې یو موټی او غبرګون ورکوونکی هېواد دی. خو شنونکي وایي چې د سیمې راتلونکی به د دې شخړې له اثراتو نه خالي نه وي. آلاب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 د نړۍ یو